چې ته یو خبر شیر کې او هغه دروغ وي، یعنی چې تا په لکونو خلکو ته دروغ ویله. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې دغه یو خبره کول غواړم چې په دې ویډیو کې کوم تنقید شوی دی دغه تنقید برای اصلاح دی. کوشش کوم چې تاسو سره ټول حقیقت هغه شیر کړم. پرون په پېښور کې دماغه وشوله په دغه مسجد کې چې په هغې کې تقریبا 40 کسان شهیدان شو، په هغې کې 1.5 سلو پورې کسان زخمیان شو، په دغه کې قرآن مجیدونه هم هغه شهیدان شو، په دغه کې جانمازونه هم شهیدان شو، په دغه کې د مسجد یوه حصه هم شهیده شوله. خو په فیسبوک باندې یو پوسټ چلیږي، پرون تاسو ته په دې سایټ باندې ښکاري دغه قرآن مجید کې په هغې باندې دغه داسې کلاو شوی دی او په هغې لیکلي کتب علیکم القتال وهو کرح لکم وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. چې کوم تصویر چلیږي د دې حقیقت د سره شروع کوم، بیا په دې باندې علي خان روډ ویډیو هم کړې ده. دغه ویډیو اول وګورئ، د هغې نه پس بیا تاسو سره حقیقت شیر کوم چې دغه تصویر دا د کم وخت کې شیر شوی، آیا دا زوړ دی که دا اوسنی تصویر دی. نو دغه ټول حقیقت د سره شیر کوم، د هغې نه مخکې دغه د علي خان دغه ویډیو وګورئ. خبر په دماکه کې نن چې کوم بم بلاست شوی نو په هغې کې ګوره دا قرآن شریف چې کوم دی دا شهید شوی دی، او دا تاسو وګورئ دا قرآن دغه شانتې کلاو پاتې شوی او بالکل یا دې ته تاسو معجزه ویلی شئ او یا ورته د الله د طرف نه یو پیغام چې په دغه آیات یې څه لیکلي وایي کتب علیکم القتال وهو کرح لکم. د دې آیات مفهوم ترجمه څه ده؟ یعنی په تاسو باندې جهاد چې کوم دی هغه فرض کړی شو. اوس دا تاسو خوښوئ او که نه خوښوئ دا ستاسو مرضي ده. مطلب دا دی چې دا یو معجزې په شکل باندې چې کوم دی دا نن په دغه بم بلاست په دغه چې کوم چاودنه شوې ده دا په دې کې دا قرآن شهید شوی دی. د علي خان روډ دغه ویډیو مو وکتله. اوس تاسو سره د دې حقیقت شیر کوم، د دې تصویر چې دا په کوم وخت کې شیر شوی. نو په سایټ باندې چې کوم تصویر تاسو ته ښکاري دا اصل کې د نن نه 2 کاله مخکې په د یو پوسټ په کمنټ کې شیر شوی چې دغه کمنټ زه تاسو سره شیر کوم. دغې نه سکرین شاټ ما اخیستی دی، دغه تاسو وګورئ. دا د نن نه 2 کاله مخکې د یو پوسټ په کمنټ کې چا شیر کړی چې هغه اوس خلک راغلي او د دغې بلاست سره د دغې دماکې سره د پېښور کې چې کومه شوې ده د دغې سره یې هغه ریلیټ کوي او دغه شیر کېږي چې پرون چې کومه دماکه وشوله په هغې کې د قرآن مجید همدغه شانتې پاتې شوی او په دغې باندې موږ ته یو اشاره راکوي د الله تعالی یو معجزه پکې ښکارېږي. نو بالکل دا یو زوړ تصویر دی، دا اوس چا راغیستی دی، صرف د لایکس دپاره د یو ویوز دپاره چا راغیستی دی او دغه اوس شیر کوي. نو برای مهرباني غلط خبر دروغ هغه تاسو مه شیر کوئ. بیا علي خان ورته زه دغه یو پیغام ورکوم چې وروره تا چې کوم 2-3 ویډیوز ما وکتلې یا به ته پکې خطا شوې یا به تا نه څه غلطي شوي یا بل څه مسله به وي، خو برای مهرباني اول تحقیق کوه، د هغې نه پس چې دی بیا ویډیو په هغې کوه، هغه تصویر بیا شیر کوه. تا ته ښه پته ده چې تصویر چې معلومې چې دا پیک دی یا دا ریل دی یا دا په کوم وخت کې شیر شوی دی په کوم وخت کې نه دی شیر شوی. دغه ټول معلومات تا ته ښه معلوم دي. نو په دغه خپلو معلوماتو کې ته دغه تصویر چک کوه چې آیا دا مخکینی دی یا اوسنی دی، ځکه چې ستا ویډیو په لکونو کې کتلی کېږي. نو چې ته یو خبر شیر کړې او هغه دروغ وي، یعنی چې تا په لکونو خلکو ته دروغ ویله، نو ټولو ته مې دغه درخواست دی چې د یو څیز په حوالې سره تحقیق کوئ. د هغې نه پس چې دی بیا هغه په هغې باندې که ویډیو کوئ که تاسو هغه په فیسبوک باندې شیر کوئ، خو بغیر د تحقیقه یو څیز مه شیر کوئ، هغه خلکو سره مه شریکوئ. ډېره مننه د وخت راکولو. دغه ویډیو سره مخکې ضرور شیر کړئ چې ټول حقیقت د دغې تصویر معلوم شي چې دغه تصویر مخکینی